اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا يَاتْكَاغَ وَقَالَا چویر ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ پلار خپل لرا آزرا چی آزرو عبداللہ ابن عباس سے وَإِكَانَ اسم أبیه آزرا نم د پلار دا آزرو بعض مفسرین و چی پلار نومی تاریخ ہو او د تر نومی آزرو زکا چی عربان ترتا پلار ویم یا امام ابن کثیر رحمه اللہ دا مجاہد سے قول ذکر کیا نوم د تاریخو د بد یو بوت خدمت کولو چې دا غبوت نوم آزر و د خدمت د وجنه ورته آزر ویل شو نو تاریخ او آزر دا یو سړی دی وَإِذَا يَاتْكَاغَ وَقَالَا چویل ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ پلار خپل لرا آزرا چی آزرو نو ویل ورته ابراہیم علیہ السلام تتخذ آیات نسی اصنامن بوتان لرا آلهة معبود سرا یعنی دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا خدایان نسیتا انی یقینا زچی مراکا گورم تالرا و قومکا قوم ستالرا فی ضلال پا گمراہ کی مبین خکارا وکذالک ام دغرنگی نوری و خود المنگا ابراہیم علیہ السلام لرا ملکوت السماوات عجائبات داسمانون والارض دزمکی ولی لیستدل بوحدانیت اللہ تعالی دیده پارا چی استدلالو کی پا وحدانیت دا باری تعالی باندے ولیکونا بلدی دا پارا چشید من الموقنین دا یقین لرنکونا عیانا کما کان بیانا دا سی قوم تورغی چی ابراہیم علیہ السلام دستور و عبادت کولو یو بل قوم تورغی چی دست پگمی عبادت کولو او بل قوم تورغی چی دا نور عبادت کولو کلا چی دستور والا تورغی فلما پس هر کلا جنہ چی تیارشو علیہ پدی باندی اللیلو دشپا رآ اولیدل دا کوکبن ستورو لرا قال نویل ابراہیم علیہ السلام هذا پمانا دا اهذا سرائی علم قرطبی ویا اهذا ربی دا زما رب دیم نو دی قومیانو ویل چو ابراہیم علیہ السلام اغلیونتوب ختم شو نو طول دتا متوجی شو فلما پسار کلا افلمنا غابا چی پریوتا غائب شو یعنی تغییر راغی دا حالنا پدی استورو کی قالا نویل ابراہیم علیہ السلام لا احبو زنخو خم علا فرینا پریوتن کو لرا دا خو پٹ شو دا سنگ رب دے نو طول فبوحیت شو سکت شو بس جواب ورسرنو دویم قوم تورغی بلی ڈلی تورغی چی عبادت دست بگمے کولو فلما پس که هر کلا را چولی دل دی ابراہیم علیہ السلام القمر دس پگمے لرا بازغن مانا طالعا خطون کی پڑقیدن کی قالا نویل ابراہیم علیہ السلام هذا ربی دا زما رب دے هذا ربی ایا دا زما رب دے فلما پس هر کلام افلا چپریوتم نو اغیهم متوجه شو اغیهم وی ابراہیم علیہ السلام نا جنون ختم شوی بس زمون خدای تسلیم کو فلما پس هر کلا افلا چپریوتم قال نویل ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدنی اے لئن لم یثبتنی کچرے ثابت نوے پریخ ربی رب زمان پا ہدایت باندے لأکونن نخام خاشبهم من القوم الضالین دقداس قونا چی ضرر رسون کی دیزان خبال لرام فلما پس ہر کلا بلی ڈالی تورغی اگا چی دا نور عبادتی کولو فلما پس ہر کلا را چولی دل دا شمسا نور لرا بازغتن منا خطون کی پڑقیدون کے بازغتن خطون کی پڑقیدون کے قالا نویل ابراہیم علیہ السلام هذا اے اهذا آیا دا ربی رب زما دے هذا اکبر دا اکبر من الكوكب والقمر دا خدا ستورو دا سپگمین غٹ دے دا ولو دویم نغٹ دے دیتا وی ارخاو العینان دا دشمن بازی مقدمی ظاہرا تسلیمول و بیا واپس را گرزی دل چی دا دشمن پڑشی فلما پس ہر کلام افلت منا غربت چی ڈوب شو پریوتا قالا نویل دا نور قالا نویل ابراہیم علیہ السلام یا قوم زما انی یقیناً زچیم بریون بیزار یم مما دا غسنا تشرکونا چی تاسو شریک وی دا الہ سرام
انی یقینا زچ موجهت منا اخلصتو خالص کړه مې د وجهي منا ذات خپل یعنی عمل خپل للذي غزات لرا فطر السماوات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو لرا والارض ازمکی لرا حنیفا پالکون زما کی چې میلان کون کې د باطل نه حق ته همیشه د باطل نه حق ته میلان کوم زه وما انا نيمز من المشرکین د مشرکانو نه وحاجه دلیل بازی وکړه ابراهیم علیہ السلام قومه یعنی ابراهیم علیہ السلام سره قوم د په حق د الہو کې قال نو ابراهیم علیہ السلام اتحاجونی آیا جګړه کوي تاسو ما سره دلیل بازی کوي ما سره فی الله من فی دین الله په دین د الله تبارک و تعالی کې وقت او پتا کې سره هدایت کړي نی مالرا دغه بری تعالی یعنی دین خپل ته ولا اخاف زن یریګمت خا بیا قومیان ورته ویل چې زمون بوتانو پسې ملګي ابراهیم علیه السلام لیونه بدی کړی نو ابراهیم علیه السلام ورته وی ولا اخافون یریګم زم ما منا من ضرر ما د ضرر د بوتان نه تشریکون چې تاسو شریک وي به بالله د الله سره الا مگر ان یشاء چې اراده وکي ربي رب زما شین د سشي یعنی د ضرر نه من الضرر د ضرر نه فیکون ما شاء پس کیږي چې اراده وکي الله تبارک و تعالی وسع فراخ ربي رب زما كل شيء پر شي باندې علم د جهت د علمنا افلا تتذكرون یا تاسو پن اخلیا په دې قران باندې وكيف سرنګ يخاف ويرګم زم ما دغه بوتانونه اشرکتم چې تاسو شریک وای د الہ سره نه قتل کئ نه اوریدل کئ نه ضرر رسي نه نفر رسي ولا تخافون او نه یریږئ تاسو حال دا نه یریږئ تاسو د دې خبرینه انکم یقینا تاسو چې اشرکتم شریکان جوړوي تاسو بالله د الله سره ما غبوتان لم ينزل چې نه نازل کړي الله تبارک و تعالی به باغی باندې علیکم پتا سو باندې سلطانا من حجتا و برهانا سحجت او دلیل یو کتاب نو فای الفریقین پس کوم یو د دې دوه ډلونه یعنی انا واهل دین زو او اهل د دین زما احق اولا غردی ام انتم یا تاسو وریا زو زما اهل دین والا یا تاسو غری بالامن پامن د عذاب سره ان کنتم کچری تاسو تعلمون پوی گیا فلما سکتو پس کچری چپ شو دی فقل لهم پستورت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين كسنا منو چی ایمان راوړې ده پامن کړي د عذاب نه ولم يلبسوا لم يخلطوا نه د خلط ول کړي نه ګډوډ کړي ایمانهم ایمان خپل رب ظلم معنا به شرک سرا ظلم نه مراد دلته شرک ته ان الشرك لظلم عظیم اولئک دغه کسان چې دي لهم دي د پر الامن امن دي د عذاب نه وهم دي چې مهتدون هدایت مندون کړي وتلك دا سچ بیان شو حجتنا دلائل زمون دي اتینا چې ورکړو مونږ دي دلائل لرا ابراهیم علیه السلام لرا علی قومه په مقابل د قوم بلا نرفع او چتو مونږه الله وی درجات په درجو کې من نشاو چار چې اراده شي او شي زمونږه بالعلم په علم سره والفهم والفضيله په فضیلت باندې والعقل او په عقل باندې او چتو مونږه چار چې اراده او شي زمونږه ان ربک یقینا نفستا چې د حکیم خاوند حکمت دی علیم پوی دی ووهبنا ورکړو مونږه له ابراهیم علیه السلام لره اسحاق علیه السلام ولد ويعقوب علیه السلام لره ولد الولد كلن هر یو د دینه هدینا هدایت کړو مونږه دی لره یعنی ابن عباس سے و اکرمنا بالنبوت والاسلام عزت مور کړو دی لره په نبوت او په اسلام سره ونوح علیه السلام ته هدینا هدایت کړو مونږه من قبل ابراهیم مخکې د ابراهیم علیه السلام نه ومن ذریته اولاد د نوح علیه السلام لره هدایت کړو مونږه داوود علیه السلام لره سليمان علیه السلام لره چې ابنو زوی د داوود علیه السلام و ایوب علیه السلام لره هدایت کړو مونږ و یوسف علیه السلام بن یعقوب و موسی علیه السلام و هارون علیه السلام لره وکذالک لک څنګه چې د انبیاء علیه السلام ته مونږ بدلینی کې ورکو وکذالک هم د غرنګ نجی
بدلی ورکو مونږ المحسنین نیکوکارو لرا وزکریا زکریا علیہ السلام ته مونږ هدایت کړو ویحیی یحیی علیہ السلام ابنه چې زوی ددو وعیسی عیسی علیہ السلام یعنی ابن مریم بنت عمران والیاس الیاس علیہ السلام ته مونږ هدایت کړو کلن هر یو د دینه ودي من الصالحين د صالحینونه یعنی الله را لګل شوی رسولانونه و اسماعیل علیہ السلام ته مونږ هدایت کړو چې ولد ابراهیم والیسع یسع علیہ السلام ته یونس علیہ السلام ته ولوط علیہ السلام ته وکلن هر یو د دې انبیاونه فضلنا غوړه کړیو مونږ علی العالمین ای علی العالمین فی زمانهم په عالم د زمانه خپل ومن آبائهم من تبعیض دي او بعضی د پلارانو د دینه اجتبیناهم غوره کړیو مونږ دی لره و ذریاتهم اولادی د دینه یعنی اولادی د یعقوب علیه السلام کې لویه سلسله د انبیا و اخوانهم ورونو د دې لره ورونو د یوسف علیه السلام لره هدیناهم هدایت کړیو مونږ دی لره واجتبیناهم یا واصطفیناهم غوره کړیو مونږ دی لره وهدیناهم هدایت کړیو مونږ دی لره الی صراط لارې مستقیم نیغې ته برابرې ته ذالک دا سچی بیان شهود الله هدایت د الله دی یعنی دین الله دین د الله دی چې عقیده او توحید دی یهدی هدایت کوي به په دې سره من یشاء چاله چې اراده وشي من عباده د بندگانو خپلونه ولو اشرکو کچری شرک کړي وي هؤلاء الذين سميناهم دا نمونه چې ذکر شو د انبیاونه لحبط من لبطل خمخ باطل شیب عنهم د دینه ما هغه سکانو چې ودي يعملون کوم عملونه وکولو اولئک الذین د انبیاء کرام کسان دی اتیناهم الکتاب چې ورکړی موږ دی لره کتاب والحکم حکم یعنی علم والفقه علم او فقه والنبوة او نبوت لره فإن یکفر پس کچری کفر کوي بها په دغه لارې د دین باندې هؤلاء دغه مشرکان فقط پتا کې سره تسلی د وکلنا من وفقنا برابر کړي موږ بها په دې سره قوم یو قوم لیسو چې ندی دی په دغه دین باندې بها په دغه دین باندې بکافرین کفر کون کی مراد تینا فرشتگان یا مراد تینا انبیاء دیا دانون چی ذکر شو اولئک الذین دا انبیاء علیہ السلام الذین کسان هد اللہ یهداهم اللہ چی ہدایت کرے دی لر اللہ تبارک و تعالی فبهداهم پس په ہدایت د دی باندې چی اعمال دی او هغه کارونه چی نسخه صریحه نه دراغله اقتده من اقتداء کا قلت ورتو یا طریقه د تعلیم نه لا اسالکم ذ سوالکم علیه پدیبان اجر د اجر تنخوا ان هو ما هو ند د قران کریم الا مگر ذکر پند للعالمین د پر د عالم مالک ابن صيف دا ویلا والله ما انزل الله على بشر من شيء قسم په الله چې اله العالمین په بشر باندې هیڅ ندی نازل کړي نو آیات نازل شو وما قدر الله قدر نه دی کړی دی د الله تبارک و تعالی حق قدره په حق قدر سره یعنی ما عظموه تعظیم نه دی کړی د الله تبارک و تعالی حق قدره حق عظمته په حق تعظیم سره اذ په وخت کې قالو چې ول دی ما انزل الله نه دی نازل کړی الله تبارک و تعالی علی بشر باندې من شین د سشید کتاب نه قلت ورتو لهم دي لرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من انزل الكتاب سوق ده هغه ذات چې نازل کړي کتاب لرا یعنی تورات درا الذي هغه کتاب جاء چرات لکړي به په دې سره موسی عليه السلام وهدن هالكون د کی چې تورات کې هدایت کون کې ول الناس د پاره د خلقو هدایت تجعلون چې ګرځولو وتاسو قراطي سمنه پانی تبدونها اخکار کول بتاسو ما هغه احکامات تحبون چې خو خول بتاسو وتخفون او پټول بتاسو کثیرا ډیر چې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دي وعلمتم او خودنه کړي تاسو ته یعنی علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم خطاب د يهودو ته اکثر مفسرین په جبه د محمد صلی الله علیه وسلم ما هغه سلام تعلمو چې نه پوي د تاسو انتم تاسو نه پوي د ولا اباکم نه پلاران تاسو نو پیغمبر علی السلام تاسو ته دا خودنه وکړه نو ورته وای چې دا تورات چا نازل کړی دی کوم یو ذات دی چې دا نازل کړی دی فین اجابوک پس کچری جواب در کو ډیر ښه او که جواب در نو کو قول الله ورته انزله نازل کړی دی لره الله تبارک و تعالی دی تورات لره نو دغه ذات هم ما باندې دا قران کریم نازل کړی دی ثم بعذرهم فیک د دی لره فی خوضهم په جوور مجلسونو د دی کې چې فضول بس غږیږي یلعبون چې دی لوبي کوي